عجیبات کابل کی شریعت غړي صاحبہ دل تخپل وطن کی جب میټرلیزم ماده پرست خواهش پرست خلقو جاہلیتی جدیدہ دا اوسنه نوې جاہلیت چاغه چې کمندنو کله د تعلیم په شکل کله د ترقای په شکل کله د یورپی تهذیب په شکل دا مخله راځي خدای د ادري فکرونه دي او د جاهلیت جدیده دا درې مضبوطی تیږي دي یو دا ژوند خسته کول غواړي لایف انجوای کول غواړي دا ژوند د مړه د دینه مزه غستل غواړي دا ګوره دا څه خبره نه ده د آخرت د تذکری د نکولو د وجنه منګ هم د دنیا په تکلیف ډیر خپکیږو او د دنیا په تاوان منګ باندې ډیر تاوان راځي او زمونږ د خلینا هم داسې وزي یاره ګوره پلان کې بس د قشان د دنیا نه لاړو یاره دا اثرات دي نن ګوره هر یو تن ته تقریبا دا پته ده چې مسلمانان دي کوم پیغمبر حق دی الله حق دی قرآن حق دی قیامت حق دی خداغه په ذهن کې او شراب چولې شوی دي چې د دې ژوند نه لګه مزاغ استل غواړي دا ژوند خپل خډیر سور کې تیرول غواړي لږ ژوند دې مړه خطر اول غواړي صحابه بوي لږ ژوند د آخرت په ګټل غواړي الله وی آخرت په وګټل لږ ژوند دی په دې کې که تکلیفي څه خبره ده او مونږ وایو لږ ژوند دی شروط کې تیر اول غواړي د دې څه مطلب دی چې لکه دک ژوند دی بل ژوند دا د هغه مغربي تهذیب اثر دی نن زمونږ د سکولیان ولکانو د جنکو داغي په مزغو کې دا خبره غږل شوې ده بلکې چې لږ د دینی محفل نه لري علما ومي عالم ومي او هغه په دینی ماحول کې پاتې نشي بیا بار لاړ شي دنیا ته دا غوم دا سوچي چې ما لایف انجوای کول غواړي د دې ژوند نه مزه اخیستل غواړي دا یو داغي تیګه ده دا هغه مغرب هغه خو آخرت نه منو او په مسلمانانو له داستنی واله داستنی مسلمانانو له واله دا د نوې جاهلیت اولانې چې کمندنو تیګه ده دویم ناموت و نحیا منګ په خپل ظاهری مواد په اعتبار باندې مرو ژوند کیږو په منګ باندې یو بیرونی دباو د مرګ او د ژوند نشته تاسو اورئ کنه په من کې داسې یو بیرونی سیز نشته چې هغه د بل چا په اختیار کې وي او هغه زمونږ نسکی واخلي نو مونږ به مړ شو زمونږ دا بدن دی کله چې کمنو ناصاپای کې یو سیز اوچاکاو او د چې کمنو وینا جوړول او سا جوړول بس کړل نو بس او کده کې بیمارو باندې په کمزورتو باندې داس یو مسله رااله چې هغه چې کمندنو نور نشي جوړولې نو بس مونږ بمړ شو داس نشته چې مونږ کې روح ته او هغه روح زمونږ نه سوق واخلي او مونږ مړ شو او روح مونږ کې سوق واچي مونږ ژوندۍ شو مونږ د دې بدن نه عبارت یو دا بدن دی دله خیمه زی ورکول غواړي او د خصاتل غواړي چا چې کمنو شهوت البطن او شهوت الفرج دی نموت و نحیا من په خپل امرو او په خپل ژوند کیږو په من باندې یو بیرونی دباو نشته په من کې روح نشته هغه چې کمنو روح نه مني دا فلسفه ده وی مونږ ډیرو کته خو ملاو نشو
دا وی صرف او صرف بدن دی انسان بس مرو ژوند کیږو دا د ماده د وجنه هغه بس ماده الہ غني درم وما یهلکنا الا الدهر زمون په دور کې چې په مونږ باندې په ژوند کې کم حوادث راځي دا زمون خپل د لاس وسیز دي دا حوادث دي کوم خپل ځان ترقه ته رسو او خپل ځان را غورځو ایسي او بیرونی دباو دا زمونږ د ژوند اختیارمن نشته نو الله نه مني یو بیرونی دباو په مونږ باندې نشته بدار زمانه کې په مونږ باندې داسې حالات زی او راځي وما یهلکنا الا الدهر نن دا درې نظریات د جاهلیت جدیده دي او په ډیرو خلکو په ذهنونو کې چې کمونو دا شیزونه پراته دي د مسلمانانو نے ملحدین جوړ کړل پیدا گئی نئی پود میں الحاد کے انداز په نوی نسل کې د الحاد انداز سے کمونو راووتو کر گیا ترقی دنیا مگر طائر دین کر گیا پرواز د دین مرغه او دینی اعتقاداتو دا غین پروازو کو اتنا لاړو وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا دا د خواهش پرستۍ نتایج دي زمانه ته چې کمندونو لګیایي ما هي الا حیاتنا الدنیا نه دا مگر ژوند نږدې زمونږه دا بیکاره ژوند مرو ژوند کیږو وما یهلکنا الا الدهر او نه تبا کې موږ لرا مگر زمانہ وما لهم بذلك دا سبي دلیل خبرې دي ما لهم بذلك من علم نشته لرا په دې باندې څه دلیل دا به دلیل لګیا دي انهم لا يظنون